صحابه کرام هغې خو په دنیا خواره شو، افریقې ته لاړل. چې افریقې ته لاړل، د افریقې د خلقو تور ډېر مضبوط خلق دی، ډېر زیات پهلوانان دي افریقې والا. او صحابه چې د یو ځای نه د افریقې ته ځي نو په دریاب لاره ده، بله لاره هم نشته. دا د جدې دا دریاب چې دی د دې نه یو طرف ته جده ده او دا سعودي حکومت دی، او د دې نه پورې غاړه سودان او دا علاقې منځ کې لوی دریاب دی، دا حبشه او نیجیریا او سودان د سمندر دریاب د پورې غاړه دی. نو چې په کشتو کې یو قوم ځي نو ډېر تلیم نه شي. کشتی کې به څونه راځي؟ یو ډېره غټه کشتۍ هم نه، یو سل دې پکې راشي، 50 دې راشي. هغه زمانه کې دونه غټې کشتۍ هم نه وي، 200 دې راشي. نو ته به یو 10 کشتۍ تیارې کړي، یو 20 به تیارې کړي، به پورې دی. نو چې په هغون قوم ورځي، یو 1000 کسان ورشي، 800 ورشي، نو دا د لکونو مقابله کم ځای کولی شي. دوی چې څنګه لاړل، هلته یو قوم و، هغه زمانه کې بربر به یې ورته وي، ډېر بهادر خلک و، جنګجو. اوس هم په دې حج کې په دې مکه مکرمه په دې مدینه منوره کې دا توریان خلک ډېر وي، دا ډېر تکړه خلک دي او ډېر مضبوط دي، پهلوانان خلک درانه هم دي، بعضې پکې ډېر درانه هم دي او طاقتمن او مضبوط هم دي. چې صحابه ورسېدل هلته، او د افریقې ځنګل یې اوس هم یاد دي، ځنګل یې د مارانو نه، د لغمانانو نه، د زمرو نه، د شرمښانو نه او د اتیانو نه ډکې دي. دوی چې څنګه رالل، دوی ته چا وایي چې ګورې مهرباني وکړې او په دې ځنګل مه ورځئ، او که په دې ځنګل تاسو ورلی نو په دې ځنګل کې داسې قسمه خطرناک حیوانات دي چې مړه به هم کړي، تباه به هم کړي. نور ځای خوشتر ځکه دشمن نه چې سړی امن اخلي او د دشمن نه ځان پټوي، خو ځنګل کې به پټېږي. دوی خو لګیا دي د جهاد تیاري کوي چې شپه چې ته تېره کړو او لږ دمه شو، نو بیا به د ځنګل نه وځو او څه طریقه به جوړو. چا ورته وایي چې ګورې پام کې ځان مه وژنې، په ځنګل ورنشئ. د دنیا اژدهاګانې دي پکې، د دنیا زمري دي پکې، اتیان دي پکې، شرمښان دي پکې. صحابه خو صحابه چې ځنګل ته ورنږدې شو، نو ځنګل ته یې اواز وکړو، ای د ځنګل حیواناتو. هغې ته اواز کوي. اوس موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو، او هغه دین چې الله او نبی علیه السلام دنیا ته رالیږلی دی، د هغه دین د خدمت دپاره راوتي یو، د هغه دین د ګټلو دپاره راوتي یو. نو ای د ځنګل حیواناتو، یوې شپې له موږ ته دا ځنګل خالي کړې، موږ یوه شپه پکې کوو. اوس که دې زمانه کې دا آواز ته وکړه، خلک وي لیونی دی. که چرګانو په حرم کې ودرېدې، پنډورو چرګانو ته دې اواز وکړه چې دا ځای راته خالي کې، خالي به یې کړه. او یا دا غوی په اخور کې ودرېد، یا خر دا دی ولاړ وي، خر په سړک د پاسه ولاړ دی، هغه په سړک په منځ ولاړ وي، چاته خو لار هم نه پرېږدي. او تا ورته وایي چې خره زه خو ډېر پټکې مې په سر دی او دغه یمه ملا یا طالب یمه، او مهرباني وکړه دا لار راته خوشې کا. رښتیا ووایه ته به یې خوشې کړي، او وي تر دې خواسې چې پته رې ولګي. خر خو په دغه ولاړي، په ریلګاډي په پاټلۍ ولاړي، هلته پرې ریلګاډي را روانې دي، ورته په یو سترګه ګوري چې ته خو رانږدې شې چې برغې لتې در کو به او که نه در کو. چې ریلګاډي پرې راشي نو بیا خر یې ونه یې لتی، هلته بېغمه داسې به وکړي د سره. صحابه کرام والا آواز ورکوي، نن شپه مونږ راغلي یو او مهرباني وکړې دا ځنګل مونږ ته نن شپې له خالي کې، مونږ پکې شپه کوو، او چې بیا مونږ شپه وکړو نو بیا وله تاسو راځئ خپل ځنګل لم. قسم دی چې حیوانات د ځنګل نه داسې روان شو لکه چې یو سړی د خپلې ګډې چیلې د ځنګل نه شړي، داسې روان شو. او زمرو چې کمې زمری دي، ښځې دي، هغې خپل بچي په خوله کې ونیول او په منډه تښتېدل، او اتیانو خپل بچو نه خلطمونه تاو کړل او تښتولې، او ماران او چې څومره حیوانات او درندګانو په یو سال په شلو روان دي او ځنګل خالي کوي. چې ځنګل ورته خالي شو نو صحابه وردن نه شو.
شپې پکې وکړه. بربر قوم چې رالل خبر شو چې دا لا کوم خلک دی، دا تاسو سره څه دم چوپ دی. موږ خو دې ځنګل ته راتلی نه شو، موږ نه خو چې څاروي راشي رالې کټ کټ کي، موږ نه خو چې ګره راشي رانه اقلب کي، دې ته خو موږ نږدې نه شو راتلی. او دا دومره په سوونو زرګونو موږ په خپلو سترګو ولیدل چې زمري روانې تښتي، او بیا داسې سړي تښتي چې کوم اوسۍ دی ځي هغې ورته غږ هم نه کوي، حالانکې دا خو د یو بل دشمنان دي. ځنګل کې چې کوم حیوانات خو د یو بل دشمنان دي، نو داسې امن سره روان دي، ته به وایې چې دا ټول د یو بل رور خور دي. تاسو سره کوم دم چوپ دی؟ وایي موږ سره دم چوپ شته که نه، تاسو ته به مو ښایو. څه دم چوپ دی؟ هغه د ایمان او د اسلام دم چوپ دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دم چوپ دی. دا موږ ته نه ښایي چې دا دم موږ زده کړو، دقې له راغلیم چې دا دم درته وښایو که نه. دغې له راغلي یو هغه ټول بربر قوم چې په کلمه نه په اودس نه پوهېدل، هغه بربر قوم چې جامو اغوستو باندې هم نه پوهېدل، هغه بربر قوم چې بربن به ګرځېدل. په ځنګلونو کې به ښځې او سړي او جینکۍ بربن ګرځېدل لکه د څارو په شان ژوند به یو بل سره تېرو. هغه بربر قوم چې هغوی په یخ او په ګرم هم نه پوهېدل، هغه بربر قوم چې تهذیب نه نو خبر، انسانیت نه نو خبر، او په ځنګلو کې به یې داسې ژوند تېرو لکه د سپو په شانتې او د ځناورو په شانتې. مږې به یې خوړلې، پیشوګانې به یې خوړلې، او چې پکې به کم ناجوړه شو، کم سړی به پکې ناجوړه شو، نو هغه خپل ناجوړه پلار تره به یې حلال په د هغه غوښې به یې خوړی. بلکل ځناور او درندګان قوم دي سره به جنګ څنګه کوې. هغه بربر قوم چې دا حالت ولیده، نو مسلمانانو ورته کلمه وښوله، نو الله پاک د سیل مې ټول مسلمانان کړ. د رسول الله مبارک په دین کې ور داخل شو، د سیل مې ایمان او مسلمانان جامع وپېژندله، خدای وپېژنده، رسول یې وپېژنده، ښځه وپېژندله، خور یې وپېژندله، مور یې وپېژنده، یخ او ګرم یې وپېژندل، او انسانان ترې جوړ شو. دا ګوره ته زه حقیقت وایم چې اسلام او ایمان سړي ته انسانیت ښایي. چې کوم سړی د اسلام نه بار دی، زما په ذهن کې دا د سر نه انسان هم نه دی. دا کافران تاسو څومره خلک وي ټکنالوجي د وجد یې جوړ کو، ایټم یې جوړ کو، پلانکې جوړ کو، ډنګلې جوړ کو. ټیک ته دا خو یو ذهن خدای چاله ورکړي، او چې ذهن د یو طرف ته متوجه کړي نو الله د سره مدد کوي. او قرآن حکیم کې الله اعلان کړی دی كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله وی ته مسلمان دی که کافر دی، زه ورسره امداد کو. او دا امداد زما دا د ټکنالوجي امداد، د ساینس امداد، دا ورسره زه کوم، دا د ایجاداتو امداد، دا هر یو سره کوم، مسلمان سره هم کوم، کافر سره هم کوم. وما كان عطاء ربك محظورا. الله وی زما دا عطا بند نه د تر قیامته پورې چې څوک دې ته توجه کوي ورسره کوم. او مسلمان توجه نه کړی، هغه توجه کوي. ستا مسلمان سیاستدان دی، هلته تللی دی انډیا ته، هندوستان کې، او ورشه وګوره هغه څه نه کوي. ستا مسلمان سیاستدان دی، په فرانس کې لګیا دی، څه نه کوي. ستا مسلمانان دي او په نورو ملکونو کې دي او لګیا دي، ایجادات هم کوي او ارث هم کوي. نو دا به نه وی، دا خو عقل دی، انسانیت پکې ولې نشته. د حیوان او د انسان فرق څه دی؟ حیوان مور خور لور نه پیژني، انسان به خور لور مور او ښځه پیژني. نو رښتیا ووایه چې د اسلام نه باري، نو دا حیوانیت پکې دی که نه دی؟ نه خور پیژني، نه پردی پیژني، نه خپله پیژني، نه سړی خپل میړه پیژني، خو چې چا پې لاس واچو هغوی سره ځي، چې څوک یې خوښ شو هغوی سره ځي، که جینۍ ده او که واده کړې ده او که ناواده کړې ده. او د سړي کې څوک خوښي نو ځان کره روانوي. نو دا خو انسانیت نه دی. د کوم انسانیت دی؟ د حیوان او د انسان په منځ کې فرق دغه شی دی. دا فرق دی لکه نو انسان او حیوان کې څه فرق دی؟ خوراک هغه هم کوي، هغه چې خدای کوم خوراک پیدا کړی دی. تا ته چې څنګه دا سوچه غوښه د قصاب نه راوړو ځان له پخه کې او خوند له درکوي، هغوی چې مرداره کې خولې ورکړي دي نو له زیات خوند ورکوي. هغه دغه خوراک دی که تا ته چې روجې او پولو پروت دي او تا له هغه څنګ خوند درکوي، نو ته ورشه غوا ته روجې او پولو واچوه، نو کرکه به ترې ورځي. او شنه ښه مزېدار پندونه او ونډه ورته واچوه، د پاسه پې لږ غلم ورته ور واچوه، چې تماشه کوو څو نو په خوند یې خوري. خوراک خو هغوی له خدای ښه ورکوي، ما اوستانه وله ښه ورکوي. ځان ته سړي نه لیکېږي او څاروي ته یې لیکېږي.
ولې تپ شي رانه نو ما خو په 80,000 اغشترې بیا خو په 40,000 نه خرڅېږي نور که چې ښې سرو پن چې په 80 مې هغه چې 1 لک خورالو کېږه وګورئ سانګانو ته چې حلالې کې دیواز ګوته ورکې وګوره دا په څه دي دا په ګیا او که ده چې یاره څاروي خو په یخ او ګرم او کوټه نو هغه له خدای داسې سربن او داسې ویښته ورکړي چې هغوی په دغه څیزونو نه پوهېږي هغه چې دی لږ ستوري ته کبل دا د هغه دپاره داسې لکه چې په محل کې ولاړ دی ټینشن یې نشته پریشاني نشته ته خو په ټینشن او پریشانۍ کې پروت دی نو ستا او د څاروي فرق دقه دی چې هغه کې د انسانیت خوبی نشته او په تا کې د انسانیت خوبی نو که تا ځان مسلمان کړ ته به انسان یې او که ته کافر شوې الله دې وساته نو بیا به تا ایمان بیا به تا انسانیت به تلي هغه بربر قوم چې حیوانیت او پکې الله د هغې صحابو د وجې نه ټول افریقه خدای مسلمانه کړه ټول توریان د سیل مې خدای مسلمانان کړل انسانیت یې وپېژن ایمان او اسلام یې وپېژن بربنتوب یې ختم کړ خور و لور یې وپېژندله مردارې ختمې شوې زمارونو دا ولې دا صحابو د وجې صحابو سره ولې الله مدد وکړ الله ورسره مدد یو قوم تاتاریان مشهور قوم دی لوی تاریخ لري تاتاریان دی لاړل یو علاقې ته هغه علاقه کې مسلمانانو دی په حمله وکړه چې حمله پسې وکړه په دې مسلمان خو پوه شو چې دا خو تاتاریان دي او تاتار قوم بودو قوم او دا سیو لکه دی دا چې ما راته مخکې دا کوم تا دغه یاد کړل بربر یاد کړل دقسې خلک چې مسلمانان پوه شو چې تاتاریان خو را روان دي او زمونږ په وطن حمله کوي نو دوی ته وتښتېدل ټول وطن یې ورته خالي پرېښود لوی عالم دی بزرگ دی ډېر لوی عالم او بزرگ سید احمد دربندي رحمت الله علیه هغه مسلمانانو ته څه کوئ وی تاتاریان را روان دي تښتو او تم راځه سیمه ګورې هغه وی زه خپل کار کوي ولې دا زما په الله ایمان دی علی الله فلیتوکل المؤمنون او په الله مې بروسه ده زه نوځم او که تاسو ځئ نو منې کولی م شم زه موځئ کافر سره جنګ وکړئ مقابله وکړئ نه چې طاقت مونږ کې د هغې کم دی هغه خو ځناور دی هغې خو چکونو باندې خلک وجني هغې خو حیوانات نه د انسانانو غوښې خوري چې کوم قوم د انسان غوښې خوري هغې سره څوک جنګ کولی شي هغې کې خو خپل هم چې مړ شي نو حلالي کوو یې خوري بې حلالونو یې خوري بیزوګان به یې خوړل چندخان به یې خوړل هیڅ الجنګ کې سید احمد دربندي رحمت الله علیه هغه پاتې شو او یو خپل مرید ورسره پاتې شو باقي ټول خلک ترې لاړل د تاتار چې کوم شهزاده و چې دوی سنګرال قوم کلی خالی پروت دی او خلکو ځان سره ضروري تجزیات سامان هغه تښتولی دی او پرېښی دی نو دته قوم وي چې خلکو خو مسلمانانو خو ملک خالي کړی دربند خو خالي پروت دی وی ښه خالي دی وی یو کس وی نه صیبه خالي پروت دی خو په یو جومات کې یو بوډا سپینګیری دی او یو ورسره بل یو شاګرد دی سید احمد نومېږي صاحب مونږ ټول اوس خفه شو غږ مو ورته ونه کوو هغه په جومات کې دی نو هېڅ څوک نشته ښځې نه روانل وی ټول تللي وی دقه او دا ولې پاتې دی دی ولې صاحب او پخپو کې ولا بیړی واچوي زنځیرونه او لاسونو ته ولا کلی واچوي دواړو له او ما دې راولئ پوجوره دی دې ګرفتار کړ خپو ته ورته بیړی واچو لاسونو ته ولا زنځیرونه واچول او شهزاده لی راوست د تاتاریانو چې کوم شهزاده دی هغه شهزاده سید احمد دربندي رحمت الله علیه ته وایي ته ولې ونه وتې بس ونه وتم
ها ونوتې ولې ونوتې زما د فوج نه ته نه یېرېدې هغه ویې ستا پوځ څه شی دی او ته څه شی یې اوس په لاسونه هم تړلي دي او خپې هم په زنځیرونو تړلي دي بیړی ورته وایي ستا پوځ څه جو ته څه شی یې ما د خدای د کور نه چا پلار هم نشي ایستی دا وایي تا لکه لیونی که روغې دا موږ راونه ویستی ته وایې د خدای د کور نه مې څوک نشي ویستی دا خپل هم پوت هم د له زنځیرونه وانه چو لاسونو کې هم د له زنځیر نه یې چولې روم نه ایستی او ته وایې ما د خدای د کور نه څوک ایستی نشي او ملګرو ته ته خو لیونی ښکاري او پاګل دی تاسو لیونی خو ټیک ده ځکه چې نه دی ورته سړی لیونی دی خو ما څوک نشي ایستی هغه خو دا دې موږ ایستلی او دا بیا هم دا خبرې کوي شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه ورته وایي زه لیونی نه یم ته لیونی زه روغ یم نو ته څنګه روغ یې ته چې ما رایستی وایي ستا تنظیر سې پد کړی دی سي دا ستا زنځیر دی خو چې لاس دی زور ورکړه نو ټوکړې ټوکړې ته خوا پرېوته او دا ستا کړی دي خو چې خپل زور ورکړه نو کړی ټوټې ټوټې خوا پرېوتې وایه څه وی ودې تړم په دا زنځیر تاسو تړم راویرم دا سټ کې له واچو بس په هغه هیبت پرېوت دا تاوي شهزاده باندې هیبت وی چې خدای دا خو غټ زنځیر مو له قولو سره ټوکړې ټوکړې پرېوت او غټ زنځیر قوله قول سره ټوکړې ټوکړې پرېوت واقع راوانې یا سر ته رالو نه وی او خو لوی زنځیر دی خو که راته اسمری ته واچو خو د ده نه به څوک خلاصوي نه 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 بس 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 ټول لاړل تاسو دوه دی یې خیر دی لاغه جومات ته خو دا په دې مې پوه که چې دا طاقت تا کې د کوم ځای نه پیدا شو او مخله تا ته ونه وي چې زما په الله مدد امداد دی الله نه امداد غواړم زما په الله بروسه ده ته نه خبر تا ته ما قصه ونه کړه او چې د الله باندې د چا بروسه نو الله ورسره مدد کوي پادشاه شهزاده هوښیار و ورته ویې داسې وکړه ځه دې پرېږدی بس دا سړی به دې جومات کې ناست وي غږ به م ورته نه کوې ډوډۍ خوراک انتظام هم وله کوې باقي چې مسلمان پرې نه دی خو دا تاتاري چې کوم شهزاده و دې به کله کله د شیخ احمد صاحب لا دربندي له تخ یو یقین یې پیدا کړو چې دا سړی څوک دی بس د دې سړي له الله څه طاقت ورکړی دی نو کله کله به ولته ما ته دوا وکړه ما له په شا لاس راکاږي ما له په مخ لاس راکاږه کله کله به ته او دا علماو دا بیا نیکان علما دا ډېر هوښیاران پوه وي هغه مو ورته غږ نه کوو یو ځل ولی لاړ وی صاحب ما ته دوا وکړه وی بچې تا ته زه څنګه سړی ښکارم وی ته خو ما ته رسېدونکی سړی ښکارې زه له سره وجې نه رسېدلی یم وی دې نه ما ته پته نشته وی ګوره زما رسېدل دی چې زه مسلمان یم زما په الله او په رسول باندې ایمان دی نو بچې کلمه ووایي مسلمان شه هغه شهزاده ورته وایي باباجي که زه مسلمان شم او ښکاره کولی نه شم نو د مسلمانۍ څه فایده ما خو کوز دې خلکو ته چې زه مسلمان یم خو دا ټول ما وجني اوس به مې څوک مړ کړي تو که ښکاره کولی نه شمه ای بچی اوس یې مه ښکاره کوه خو چې کله خدای پاک تا د دې ټولې علاقې بادشاه کي نو بیا یې ښکاره کا دا ایمان دا د وروستو ښکاره کا چې د ټولې علاقې بادشاه شي وی زه به د علاقې بادشاه کېږم وی او زما د زړه ته الهام کېږي چې د دې ټول وطن به ته بادشاه کېږي مته الهام کېږي د دې ټول وطن بادشاه کېږي به وی هغې پورې که زه پټه ساتم د ایمان بلکل پټ ساته زه برته رمونځ چل وښیم زه برته ایمان وښیم زه برته نور د دین څیزونه وښیم ځان پسې کونډه واخه کوټه کې دننه پټې کوه چاته مه وایه خو دا را سره واده وکړه چې کله د ټول وطن بادشاه شوې نو بیا به دې خپل ایمان ښکاره کوې وی بس واده شو شهزاده فټ مسلمان شو الله هغه بادشاه دی 13 کاله پس دا تاتاري شهزاده 13 کاله پس د دې ټول وطن بادشاه شو او چې د ټول وطن بادشاه شو یقین نورم مضبوط شو چې ما ته خو شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه خبره کړې وه نو خلک یې ټول راغونډ کړل او ټوله قصه یې ورته وکړه اول نه اخر د زنځیر نه اخره پورې او ای بچو دا ماله چې بادشاهي میلو شوه او دا تاسو د چې کامیابي میلو شوه دا صرف او صرف د ایمان د برکت اوسه پورې مې پټ ساتلی و اوس یې ښکاره کوم تاسو خوښه دی که مدد مې راس کوئ ملګرتیا کوئ او که نه کوئ الله ټول تاتاریان هغه بیهوده قوم خدای ټول مسلمانان کړل علامه اقبال یو شعر دی که نه وی ہیں آیا شورش تاتار کے افسانے سے
है आया शोरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से. तातारियानु सोना शोरश او څومره په خلکو کې مشهور او څونه سو او چې الله غواړي نو دشمن خدای د بیت الله محافظین جوړي. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. رب العالمین قرآن حکیم کې چې اعلان وکړي او د خدای خبرې رښتیا وایي هغې کې څوک بیا ویلی شي نشي ویلی. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. که تاسو د خدای دین سره مدد وکړو، د خدای دین سره مدد تاسو وکړو او د الله نه مو مدد وغوښته، مې وختي داسې خبره کړې وه، الله نه مو مدد وغوښته. خپله معنا څه ده؟ ان ینصرکم الله، چې تاسو سره الله مدد وکړي، الله نه مدد وغواړئ نو الله به مدد در سره وکړي. ان ینصرکم الله، که الله در سره مدد وکړي، د خدای نه مدد وغوښته او ولی بل آیت کې راځي د خدای دین سره تاسو مدد وکړو فلا غالب لکم، څوک هم نشي را پرځولی، څوک نشي را پرځولی. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې کله جهاد کو ډېر نیک سړی و جي، ډېر نیک سړی و. چې جهاد یې کو په هندوستان باندې ورغی نو د هندوانو یو لوی مندر و، سومنات ورته وایي. نو خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه په هغه زمانه کې لوی بزرګ و. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ته وایي چې صاحب په سومنات حمله کومه، خو پته کول آسان کار نه دی، ګران کار دی، ځکه د مسلمان فوج کم دی او دشمن هندو ډېر زیات دی. بل دا چې د مسلمان فوج ستړی شو، هغه د قندهار او د غزني او د افغانستان نه راخطا یو، دی په دې علاقه راغلی و، دا چې کوم خوست او د پکتیا علاقه را دی ټولې فتح کولې چې راتل علاقه به یې فتح کوله او اسلامي نظام به یې جاري کو. او بیا زمونږ د دې تیره علاقې سره و د پالچینار او د دې علاقو په دې منځ کې راغلی دی، او بیا دې پوهاټ او دې طرفونو نه بیا زمونږ د سیمې ته راوړېدلی دی او د دې دننه ایښتلی دی د دې لاهور په لاره باندې هندوستان ته. او ته پته چې دونه مزل یو کوجو کې نو مړی هم ترې کېږي، ستړی هم پکې راځي، زخمیان هم پکې راځي، چې هلته رسېده بیا فوج یې کم و. وی دا لوی مندر دی د هندوانو دا قبضه کوم، فوج مې ستړی هم دی او کم هم دی، هندي ډېر زیات دی. مهرباني وکړه حضرت دعا راته وکړه، د عالمانو نه او د نیکانو نه دعاګانې اخلې ښه، د دعا کې کمالي دعا راته وکړه. صحابو به د نبي علیه السلام نه دعا نه غوښته او وروستو تابعینو به د غټو غټو صحابو نه دعا غوښته، دعا راته وکړه. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ول خپله چوغه ورکړه، وی بچې دا والا محموده ته مجاهد الله ولې مدد کوي، او بیا د هندو مقابله کې مجاهد الله به دې مدد کوي. خو داسې کار کوو که کله ته مشکل پیښ شو نو دا چوغه مخکې ږده او الله چوغې نه مدد خو مه غواړه، الله نه به غواړې، خو الله ته وایه چې الله دا چوغه د داسې سړي ده چې ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت شته، نو خدای د هغه نسبت د خاطره ماله فتح راکړي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې کله د شپې پاڅېده خدای ته یې ډېر وژړل، نیکان بادشاهانو او چوغه یې کېښوده، یا الله ما خو هغه د ځمکې د یو سر نه شروع یم او د ستا د په لار کې جنګېږم، فوج مې ستړی م دی او زخمیان هم شو، لږ هم دی او دشمن ډېر زیات دی. الله دا چوغه چې چا را کړې ده که نه، نو الله ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت دی، ربه د هغې نسبت لاج وساته، د هغې خیال وساته او زما فوج له کامیابي ورکړه. چې سار وختي جنگ شروع کو، خدای پاک کو جنگ الاولی کو، یا خود د دشپوچ کمزوری مسلمان او یا خدای مسلمان له طاقت ورکو، او داسې طاقت الله پاک مسلمان له ورکو چې هغه بیلات د طرف نه خدای ګټې طرف ته کړل او دشمن هندو وتښتېد او سومنات خدای فتح کړ، جنګ پکې ودرېده. دا مثالونه شته. ستا په 1965 کې چې کله هندو په پاکستان حمله وکړه، مشرانو ته یاد ده خبره،
د شپې حمله وشوه، پېشمني حمله وشوه، پېشمني. او داسې حمله وشوه چې د هندو مشر څوک و، نهرو که څوک و، شاستري، هغه وی زه به د سار ناشته په لاور کې کوم. خو مضبوط حمله وکړه چې رښتیا خبره. فوج یې ډېر و، طاقت یې ډېر و، د مسلمان طاقت کم و، د ایوب خان زمانه وه. 500 ټینکونو ښه مضبوط حمله وکړه او زمانه د ایوب خان وه. او چې رښتیا خبره د ایوب خان هغه تقریر که تاسو واورېد نو حیران بشي. هغه داسې تقریر وکړه چې مسلمانانو جلل. اور آپ نے کس کو للکارا ہے؟ آپ نے اپنے مسلمان قوم کو، ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے. تا سوک چا طرف دعوت د جنگ ورکړی دی، سوک تیر اوچت کړی دی، مسلمان غیرتی. او قوم ته اعلان وکړي نن د هنګامي اعلان کوم او په دشمن ډېره مضبوطه حمله کړې ده. ودرېږئ د خپل فوج سره شاته په شاته. او واقعي چې قوم د فوج شاته ودرېده او ټینکونو ته به سملاستېدل، ځان پورې بیبونه تلل او ټینک ته به سملاستېدل. خدای پاک مسلمان له برې ورکو، هندو خدای په شاکو وتښتېد او د دنیا ټینکونه یې ترې ونیول، د دنیا سامان یې ترې ونیول. الله باندې چې کله بروسه وکړي، انتم العلون ان کنتم مؤمنین، په الله بروسه وکړي. نن د ټولې دنیا کافر د مسلمان خلاف ګورې راغونډ شوي، او بالخصوص زمونږ پاکستان یې د سترګو ازغیر دی. د ټولې دنیا د کافرو نن پاکستان زمونږ د سترګو ازغیر دی. او دا یاد وساتئ، خدای مکه خدای مکه خدای مکه، که پاکستان د منځه لاړ نو بیا به ګورې ټوله دنیا دې جلقېدلي، بل ځای به مسلماني پاتې نه شي. دا د مسلمانۍ ټیک ته چې اسلامي نظام پکې نشته، خو د مسلمان قوم یو قوت دی پاکستان. او انشاءالله العزیز په دې مسله کې زمونږ که فوج دی او که زمونږ مسلمان قوم دی، د هندو په مقابله کې ټول یو دی، الحمدلله نشي کامیابې دی انشاءالله. اوس هم راوتي دی په د کشمیر کې ځای په ځای د دنیا کشمیریان غریبانان شهیدان کړل او لګیا دي. فوج زمونږ ورته مقابله کې ولاړ دی. او انشاءالله العزیز چې خدای پاک به کافر له هندو لکه من بخت کې څنګه داسې به له خدای بیا هم شکست ورکوي، او مسلمان له به خدای مدد ورکوي. الله زمونږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې په سومنات یې جنډه ودروله. یو لوی مندر و چې هغه مندر یې کله ماته و، نو هندوان رالل، د دنیا هندوان یې ونیول، ګرفتار یې کړل، شکست شو. هندو قوم ډېر بېغیرته قوم دی، ډېر بېغیرته دی. بنګال کې هم موږ والده کوو چې هلته قوم هغې سره ودرېده، هلته قوم هندو سره ودرېده. نو ځکه موږ وال وخوړل. قوم چې ونه دلېږي بیا وال نه شي خوړی. بهر کې هندوان علل سر به سجود، یاره صاحب ټولې بندرې دې روانې کې دا یو راله پرېږده، هغې کې یو غټ بوت وجي، او هغه بوت په دا میاس کې ویزان دو، او هغې په محمود غزنوي دبه ومغورځو چې ګورې که دا یو دې مات که دا زموږ داسې خدای دی چې ګورې خراب به دي کي. وګوره ځمکه باندې نه دی بره چت پورې تار نشته، ښي طرف ته تړلی دی، واقعي په میاس کې ویزان دو، نه په چبوتره پروت دی او نه پکې تار شته. هغه ملګري فوجونه به چې تاسو دې شي له خیر دی را ګوتې موړی، خو تو ګورې چې ته پر تار باندې نه تړلی، خو بیا هغې کې به راوګتل تار باندې نشته، نه برا ویزدان دی، نه لاندې چبوتره شته، نه ښي طرف ته څه شي اټیک شته، نه ګز طرف ته، نه مخکې وروستو چې په میانځ کې ولاړ دی بله، او غټ بوت دی. وګوره ګنې چې میانځ کې ولاړ، دا زموږ خدای دی، په دا یو پرېږده. او ته چې څومره پیسې غواړې درکوو، هر څومره چې غواړئ. محمود غزنوي رحمت الله علیه په دې کې سوچ کوي چې زه د دنیا بوتان مې مات کړل او د دنیا کوټې مې روانې کړې او مندرونه دا یو دې پکې پاتې که نه، او پیسې به ترې وایلو ښې ډېرې هم په دې خلاف به په جنګ کې ولګوو. وي دی سلا کوو سهار به فیصله کوو. چې له شپې ویده شو نو خوب یې خوب کې اوس پرشتو دی وی محمود غزنوي دا حساب کتاب میدان دی، اخوا دوزخ دی او دی خوا جنت دی. وی زه پرشتو د مټه ونیمم او دوزخ جنت ته مې دوزخ ته مې بوتلي، دوزخ ته یریږم یا خدای دوزخ ته مې غورځوي. وی نورې فرشتې وایي چې هلکه مجاهد دی، بت شکن دی، د دنیا بوتان یې مات کړل، نو بودی دی
دوزخ دی مونږ جنت ته بوزو. وی هغه نورې فرشتې وایي چې هاو بت شکنو خو اوس بت فروش دی، بت شکنو بوتان یې ماتول خو اوس یې خرڅوي، بت فروش دی، بوتان خرڅوي، نو غورځوي یې دوزخ ته. و زما ورو اوس هم ډېر خلک د بوتانو کاروبار کوي، بوته وباسي او خرڅوي. هندوستان ته دلته ورته خلک عبادتونه کوي او څوک یې تجارت کوي. دا به ډېر لوی ظلم، ډېر لوی جرم، ډېر لوی جرم. حرام شی خرڅول دا له د عبادت د شرک اډه خرڅول چې کافران او تصدی کوي او هغې ځان ته په دغه کې ږدي، په شوکیسونو کې په خپل میوزیمونو کې بندوي او فخرونه پرې کوي. دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم. کفر سره امداد، شرک سره امداد، مشرکانو سره امداد. دا بت فروش دی بوتان، او دا پیسه ډېر مرداره ده، خو داسې مرداره ده که چې د 50 ورځو مردار سپي وسقه چینجي پکې شوي. بت فروش دی ډېر راویښ شو او بخ په یاره او خدای زر سار کړي چې بس اله رکم چې دا مات کړو. او هغوی ورته د دنیا پیسه ویلې وه چې دونه پیسه درکړو، خو دا راته پرېږده. و سار چې پاسېد وي نه نه بس بېګا مې خوب لیدې را ماته وی ده. وي ښه دي بلا سره څوک و؟ وي بس بلا پرېږدی کوټه روانه کړې، کوټه روانه کړې بلا سره په خپله ګورو. خو چې په کوټه یې شروع په یو دیوال یې وغورځو، چې دا دیوال یې وغورځو، بوټ داس چې هغه دیوال له لاړ. او د سره فوج کې هوښیار خلک وو، هغې وي صاحب پته ولګېدله، وی دا بوت په هوا کې ځکه اویزان دو چې دوی ورته په څلورو دیوالونو کې او بره لاندې مقناطیسونه ایښودي دي او بوت هم مقناطیسي سیسټم کې دی. نو هغه مقناطیس یې ځان ته راکېږي او دا لاندې ځان ته راکاږي. داسې فاصله کې ساتلې چې نه بره تیښې او نه لاندې. هغه مقناطیس یې ځان ته راکاږي، هغه یې ځان ته راکاږي. نو دی په دا منځ کې نه داسې تیښې او نه داسې، هغه یې ځان ته راکاږي او دا بل یې ځان ته. دا یې شپږو بوټونو نه دي د مقناطیسونه پراته دي، یو خوا راکاږي دي په دا منځ کې چې هغه مقناطیس ختم شو، بل هغه دی لاړ. دا خېټه وله اوس ووښې ماته یې کړې چې ټوکړي ټوکړي یې کړو چې خېټه یې وله ووهله، نو دومره هیرې او جواهرات پکې د کاکر بچو بند کړي چې د دنیا مالو پکې. وی څه دې وی الله ته؟ وی الله ته مې چې خدایه ما دا چوغه چې د چا ده نو ستا او د هغه په منځ کې یو نسبت دی، خدای د هغه نسبت لاج وساته، د هغې خیال وساته او ما له په دې سومنات فتح راکړه. وی کمبخته د خدای نه ډېر معمولي شی وغوښته که نه، ډېر معمولي دې وغوښته. وی هدایت څه معنی؟ وی که دې وخت کې د خدای نه دا غوښتې وي چې خدای د دا چوغه د چا ده، د هغه او ستا یو نسبت دی، د هغې لاج وساته او دا ټوله دنیا زما بادشاهي که نو خدای به په ټوله دنیا بادشاه کړی وي. بادشاهي د دنیا به خدای درکړی و. ان ینصرکم الله فلا څنګه دی؟ الله نه تاسو د الله سره مدد وکړو، د الله دین سره، او د الله نه مو وغوښتل او د خدای د دین سره مدد وکړه. فلا غالب لکم، بیا تاسو څوک نشي راپرځو. وان یخذلکم، او که خدای رسوا کړی، الله تاسو له رسوا کول وغواړي چې تا بې عزته کم، نو فمن ینصر الله ومن ینصرکم من بعده، د خدای نه پس بل څوک ته کې مدد د سره وکړي نه. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن له پکار چې بروسه په الله وکړي. اسباب به استعمالوي، توکل دې ته نه و چې تا اسباب مې استعمالوه، تعدیل الاسباب به نه کوې، اسباب به استعمالوي خو بروسه به په الله کوې. مسلمان چې به کله م وته، هغه به د دعوت الله دپاره وته، هغه به د جهاد دپاره وته، که هغه به د هجرت دپاره وته، او که هغه به د علم د ښودنې د زده کړې دپاره وته، نو لومبې به یې خدای ته لاس نیو چې الله ته مې مدد وکړه، نو الله به بیا مدد کوه. په مکه مکرمه کې چې کله کافران لاړل او ابوطالب له په جرګه لاړل، ما بار بار دا واقع تاسو ته ویلې، یو ځل نه یا دهاني درته کو چې دې څه غواړي موږ ورکوو، او د ده دین چې کوم خوښ دی ادم چلی، موږ یې نه منې کوو. په یو نقطه دې را سره مذاکرات وکړو، جوړه دې را سره وکړي چې زمونږ په دې خدایانو پسې دې بد رد نه وایي، بس دې خپل لمونځ هم کوي، خپله روژه دې هم کوي، او ده سره خپل ملګري دي چې څه خوښه یې دې کوي، بس نو ورسره مونږ زړه نه ستړی کوو، خو زمونږ د دې خدایانو بد دې نه وایي. په دا نقطه دې مذاکرات وکړي. نبي علیه السلام مبارک حضور پاک راوغوښته، دا ابوطالب حضور پاک راوغوښته، او ابوطالب دغه وخت کې د ټولو عربو په مشرانو سردارانو کې دی، او خلک یې ډېر لوی قدر کوي او ډېر لوی عزت یې کوي، او د پیغمبر علیه السلام کیسه د ابوطالب د برکته و.
چې راویې غوښته مشران ورسره ټول کافران ابو جهل وغیره ناست دي. ابو طالب ورته څه وایي په ډېر عجیبه انداز بچې ورواره بس دی ښه دې سره جوړه کوو. لکه اکثر دوه خلک روانه راشي نو مذاکرات خو په مال کېږي په دولت کېږي. څوک به خپل حق پرېږدي څوک به خپل حق پرېږدي. په کور هم کېږي دا لکه دا نیم کور مې درته پرېښود خو په ایمان خو سودا نه کوي. په ایمان کې خو مذاکرات نه کېږي چې یو سړی تا ته وایي راځه مذاکرات کوو هندو درته وایي او څه نیمه مسلماني ته پرېږده او نیم هندوتوب به زه پرېږدم. په دې خو کار نه کېږي. مسلماني خو یو هېڅ هم نشي پرېښودی. یو معمولي غوندې ویښته بر هم نشي پرېښودی نو په دې مذاکرات کېږي نه. هغه راغې واره دا قوم دې سره جوړه کوي. کاکاجي څه جوړه کوي؟ دی وایي که دې ښځه غواړي چې څو یې خوښي نو ورکوو. مونږ له فخر هم دی چې د له خپل لور ورکو. هوښیار هم دی خشته هم دی او د لوی نسب سره یې تعلق هم دی. په تجارت هم پوهېږي. زه هم نشم کولی اوسه پورې مې وکړه باقي زما نور طبیعت ګډوډ دی نشم کولی. ګوره یو دمکین نبي علیه السلام ته میلاو شو یو زور هم میلاو شو چې زه دې شاته ولاړ یم نور د نظم رستو کېږم نو خامخا څه چل وکړه. اوس پیغمبر علیه السلام استقامت ته ګوره که نه په ایمان پختګي او کلکوال. اس مې په دې کې پوټې غوندې رعایت هم ورنه کو. دی ورته ونه وي چې ښه زه ټیک ده دا خپل خدای به زه یادوم او ستاسو خدایان به نه چېړم. دقه باندې خبره ده. دی ونه وي څه وایي ورته وی کاکاجي دا چې کومه خبره ما ته الله ویلې ده زه د خدای پیغمبر یم. که دې یو لاس کې راته دوی نور کېدي او په دې بله کې راته سپومې کېدي والله که دا خبره پرېږده پرېښودو والا نشته. ته خو زما ایمان دی. ایمان کې دویمه خبره منل ایمان کې سودا کول خو نه کېږي. دا خو زما د پیغمبرۍ منصب او مقصد دی. دې کې څنګه وکړم؟ ما ته خو الله لېږلی دی چې دا خلکو ته وښایه چې دا بوتان ګورې خدایان نه دي. دا تاسو د خپل لاس نه مورتې جوړې کړي دي. تاسو له نه فایده در کولی شي او نه درته ضرر در رسولی شي. نو ته خو راغلی دې دپاره نو چې کوم مقصد د الله زه رالیږلی نو هغه مقصد ولې پرېږدم؟ کاکاجي خفه کېږه ما که ته د قوم نه مجبور او تنګ شوی یې او تا له تکلیف نو خیر تا نه هم ګیله نه کوم. هېڅ پروا نشته زما الله شته او سترګو کې اوښکې وګرځېدې. خو ته پته ولګېدله چې دا د کاکا په زور خو ما ته اوسه پورې چا غږ نه کو. زما د دې تره د وجې نه خلکو زما قدر کو او معلومیږي دا چې تر مرانه لکه چې وروسته شو نو سترګو کې اوښکې وګرځېدې شی کړه او روان شو. بس زه خپله خبره باندې سمجوته نه کوم. سمجوته نه کوم. دویمه خبره دې کې منل نشته او بس ټیک ته مې وجني نو بس ستا د خدای لاس کې ده د دوی اختیار دی او ته رستو کېږې نو خیر دی بس ته مجبوره یې. نو د هغه خو ماشوم لوی کړی دی ورسره پاتې دی. ورته یې واره ته دی خورا مخکې ما ته لږ غوندې چې رسول الله مبارک ته وکتل اوښکو ته یې وکتل لږ را مخکې ما ته ته څه وایې چې زه به دې پرېږدم دا چې څه دې خوښه یې وایه او دا چې کوم سرداران دي د دې مکې د دوی لاس خلاص هېڅ فکر ونه کړې زه دې شاته ودرم. نه به د پلار پروا ساتې نه به د مور پروا ساتې نه به د قوم پروا ساتې نه به د بدماش پروا ساتې نه به د خان پروا ساتې نه به د غریب پروا ساتې هېچا پروا به نه ساتې. خدای و رسول او عقیده به د هر چا نه مخکې به وي. پیسو د وجې به عقیده نه پرېږدي. تا له پیسه راله تا له موټر راغی تا له بنګله راله تا له دولت راغی او تا خپل عقیدې ته خیر باد وي. نه 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 دې باندې به ټینګ ودرېږي کلک به ودرېږي. دا زمونږ دا یوازې د حضور پاک نه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره. اور ته یې نه غورځوي اسانه خبره ده. داسې اور چې په میلونو اور دی داسې اور چې د تاو د لاسې بره مارغه پر نشي والی داسې اور چې دی له د غورځولو چل نه ورته چې په کومه طریقه یې ورته ور وغورځو په طریقه نه پوهېږي لکه چې دې غورځو خو مونږ هم ورته نږدې کړي. او حضرت ابراهیم علیه السلام هغه هر څه قبول کړل خپل ایمان یې برقرار وسات هېڅ پروا نشته. نو الله خو بیا مدد کوي د حضور پاک مدد یې ونه کړ.
اما کافر خدای څه مردار کړل او څه مسلمانان شو او هغه ابراهیم علیه السلام چې ورته وغورځو نو فرښتې به راځي فرښتې د هوا فرښته راځي الله ما ته حکم وکړه ورته لاړ شه که ابراهیم در مدد غواړي نو ورکړه خو تپوس ته وکړه د باران فرښته راځي زه الله باران به وکړم اجازت راکړه چې دا اور مړ کړم هوا به راولم او دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورغورځو نه خیر که کوې اجازت دی درته خو د هغه نه لاول تپوس وکړې ابراهیم علیه السلام له راځي څنګه وکړو نه زما رب زما حالینی تا ته مې سجت نشته هوا والا فرشتې هیڅ ضرورت نشته باران والا فرشتې هیڅ ضرورت نشته الله ما ویني او الله باقي ورته وایي یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم یخشه کو دومره یخم نه چې دنه په یخنۍ کې نقصان نشي معتدل د فارس چې کوم بادشاه او مشر هغه وی دې خلکو سره څه وکړو دې خو موږ نه یو کلي نیسي او رامخکې کېږي یو علاقه رانه نیسي او رامخکې کېږي وزیرانو دې بادشاه ته وی داسې وکړه چې دې کې مشران کوم دي راوغواړه د مذاکراتو په بانه چې مذاکرات کوي او روب پرې واچوه چې ویرېږي سترګې پرې راوباسه او دا شلېدلو جامو والا دي چې جامې سمې نشته سپلیم پکې د ډېرو نشته او فسې تورې دي زنګ شوې ته ورته خپل فوج ودروه او دوی راوله چې مذاکرات کوو نو ورسره خبرې وکړه او لږ رود پرې واچوه ویې راوه دوی به ویرېږي خپل فوج ته به وایي چې لکه دا خو شاته ډېر لوی طاقت دی موږ خو په دې بانډو کې جنګېږو او بادشاه سره خو ډېر لوی طاقت دی بلا فوج دی ورسره بلا تورې دي نیزې دي وبه یېرېږي یاره وایي دا ښه تجویز دی د مسلمانانو د فوج چې کوم سپه سالار و هغې وغوښتم بادشاه ته مخامخ ودرېد او چې دا کم سپه سالار د جرنیل د غریب جامې سلیدلي لاندې لنګ والي پرتګل او کمیس په دی چې کم صادر دی ځای په دی سوري ورېدې او توره ورسره ده مخامخ بادشاه ته ودرېد بادشاه پیروب ورغورځو وی تاسو څه غواړئ زما نه د سولې مدینې نه واپس راغله او ته دې فوج ته نه ګورې دا چې ما سره شاته کوم دا په لکونو فوج شاته ولاړ دا نه ګورې ځان وجنئ تاسو د دې دومره لکونو فوج دا زرګونه کسان مقابله کولی شي تاسو خو یو څو سوه کسان یې او دا لکونه ما سره شاته ولاړ دي د دې مقابله کولی شي اډر درته کوم مې در باندې خفه کېږي نو مې چې اوم نیسم او داسې چل د سره وکړم چې یاد وساتئ نشانه د عبرت ته نه جوړه کړم نو مې در باندې خفه کېږي درو مې غوښتی خپلو ملګرو ته دې ووایه او فټافټ دی دا زما مقابله کولی شي هغه ورته وی بالکل ستا مقابله کولی شي نو روب پې پرېنوه نه رنګ زیړ شو نه سترګې زیړې شوې نه پې راپرپې راغلو دقسې په میدان کې ورته کلک ولاړ دي توره ورسره ده موږ بالکل ستا مقابله کولی شو دا مو وایه ته زما د دې دومره فوج مقابله څنګه کې وی زه په دې کوم چې زما د ایمان دی که زه ستا د فوج د لاسه مړ شم نو دنیا نه به ما له خدای بهتر ځای راځي چې هغې ته جنت وایي لږ ته وګوره جامو ته وګوره او دې نیغو خبرو ته وګوره وي ته غواړې مانه څه غواړئ ستا مقصد څه دی بادشاهي غواړې وی نه بادشاهي نه غواړم څه غواړئ وی زما د رسول الله مبارک یوه خبره ده واوره ادا ده چې اسلم تسلم مسلمان شي چې مسلمان شي نو تسلم ستا حکومت ستا فوج ستا قوم ستا کلی هر څه به درته محفوظ پاتې شي مسلمان شي خو ورخطه بادشي به ته پاتې شي او دې نه ضمناً څه معلومه شوه که مسلمان نه شوي والله چې مریض دی کو نه به ته محفوظ پاتې شي نه به د فوج محفوظ پاتې شي نه به د ښځې محفوظ پاتې شي نه به د بچي محفوظ پاتې شي دومره نیغه خبره دا ورته نه وي چې ورېږه یاره زه به قوم سره مشوره وکړم ولې دې وخت کې خو د بادشاه ټول تور یو څلور پنځه کسان دي مشران
نو بعضې وخت کې سړی ځان خلاصوي چې زه فوج ته به لاړ شم خپل قوم له قوم سره به مشوره وکړم نه په میدان ورته لګیا دی نو بادشاه ورته وي ښه لکه ته به ما برباد کې ما نه اسلام غواړې وی او وی په دې زنګ شوي تورې ته دې وګوره هغه ورته وي تورې ته مه ګوره تورې پسې چې کوم لاس دی هغې ته وګوره توره پرېږده السیف بالصاعد للصاعد بالسیف تورې ته مه ګوره توره چې زنګ دا چې زنګ شوي او ما غوندې مټ ورسره وي که نه ته تماشه کوه چې څونه خلک پرې دله پرې کو او چې دا تیري او ستا د دې فوجیانو جینکو غوندې لاسونه ورپسې ټت هم نشي کولی لاس ته ګوره غوال غواړي پښتانه وایي که نه تورې ډېرې دي خو زه د خالد غواړي لاس غواړي وی د شلېدلو جامو والا وی جامې شلېدلې پرېږده ایمان ته او زړه ته مې وګوره زړه مې روغ دی هماقصې هغه استقامت او کلکوالي سره رب العالمین هغه څو زرو مسلمانانو له فتح ورکړه او لکونه فوج د فارس په شکست شو او علاقه خدای پاک د مسلمانانو په قبضه کې راوست ونه یېرېدل رپرپې پرې رانغلې غزوې موته کې 3 لکه فوج دی د کافران 3 لکه فوج بلکې یو ځای کې 9 لکه راځي او مسلمانان 3 زره دي یو په 100 ته هغه زیات دي وطن هم دا وی دی د مسلمان نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لښکر لېږلی و هغې له هدایات ورکړي او هدایات یې څنګه ورکړي وله وی صفه سالار د جنگ با زیدی کدی شهید شو جعفر بی که جعفر شهید شو عبدالله ابن رواحه بی او هغه نه پس چې چام جنډه په لاس کې واغېشته د هغه وی چې دوی لاړل دا 3000 کسان دي او د دشمن فوج 3 لکه دی 3000 او 3 لکه علاقه هم د هغه ده او دا خواران ستړي دي بلا د میاشتو مزل یې کړی دي خپې چودي دي خپې شلېدلې دي خپې چودې دي اوس په څه کوم چې مشوره یې کوله نو چې ورته وي داسې کوو چې ځو واپس مدینې ته واپس ځو خو مونږ لږ یو چېرته 3000 او چېرته 3 لکه دا خو مونږ جمع نشو کول چې کوم پکې مشر دی هغه وي داسې کار دی چې زمونږ مقصد څه دی دی جنه علاقه ونیسو نه زمونږ مقصد دا دی چې بس که مړه شو شهادت به راشي جنت ته به ځو او که مو وګټله نو د خدای کلمه به اوچته شي دین به اوچت شي غالب به شي بې ټیک ته دې خوا 3000 دي یوه خوا ته 3 لکه دي شپه پرې راغله دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي په محراب کې ناست دی او جاري او صحابو ته اعلان وکړ وی زید هم شهید شو عبدالله ابن رواحه هم شهید شو جعفر هم شهید شو او جنده د خدای تورې په لاس کې اخیستې ده اوس غالب دی ولید ته اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنده د خدای د تورو نه تورې په لاس کې اخیستې ده هغه د توره وی دا خالد ابن ولید چې دا ډېر بهادر انسان ډېر جنګېدلی و او بله جهادونه یې کړي او د جنګ مشر به و لیکن عجیبه دا وه چې دی کله مړ کېده نو په خپل کد پوزې کې مړ شو نو چې کله ساه خیږي که نه او دا خپې مږي او جالي او څه پسې جالي اوهو وي ډېر جنګونه مې وکړل او ډېر کافر مې مردار کړل او دا مې ارمان و چې ما له به خدای په میدان جنګ کې شهادت راکړي خو افسوس نن په خپل کټ کې مرم ساره نه په دا خپل کټ کې خیږي میدان جنګ کې شهید نه شم مړ نه شم خپل کټ کې مړ شو یو عالم لیکلی دی وی خالد ابن ولید اسې جاري وی رسول الله مبارک هغه ته د خدای توره ویلې ده د خدای توره څوک ماتولی شي دی ولې ګیله کوي چې زه مړ نه شم په جنګ کې چې حضور پاک وایي چې اخذ الرأیة سیف من سیوف الله جنډه د خدای په تورو کې یو تورې په لاس کې واخېسته د خدای توره به څوک ماتوي دی کې دې ته اشارت دی چې دی په میدان جنګ کې نه مري دی به څوک وجني نه نو شپه پرې راغله نو خالد ابن ولید دا جنګ کې حکمت عملي عجیبه شی دی
حکمت عملي داسې جوړه کړه چې کوم وروستنی فوج وای مخکې کړ او چې کوم مخکې فوج وای وروستو کړ او څه فوج یې د یو غونډۍ د یو غر شاته کوي تاسو هلته ودرېږئ چې تاسو میدان کې مه جنګېږئ چې زه راته اعلان وکړم او جنګ شروع شي تاسو به راځئ دې کې دا مقصد و چې یو خو دا مخکې خلک جنګېدلي دي ستړي شوي دي او دا وروستني چې دي دا دمه دي نو دا ستړي به وروستو کوم دمه به مخکې کوم دویم حکمت پکې دا و چې دا کافر به ویریږي هغې به وایي چې هلکه مونږ سره چې اوسه پورې کوم جنګېدله خو نشته دا خو نوي دي معلومیږي دا لکه چې نوې خلک وله راغلی دی په هغې به روغ پرېوځي او د غونډۍ شاته کې څه دسته ودرولې وه چې مونږ کله جمع شروع تاسو به چغې کوئ الله اکبر او راځئ به او چغې به کوئ چې راورسېدو دله دا زمونږ ملګري دي خو دشمن به وایي ګرې نور وله راله او به یېرېږي رسه خبره په د دشمن روب دی چې په دشمن دی روب واچو دی مروب شو دی به ټینګېدی نه شي تښتي به چې سار سنګ جنګ شروع شو د دشمن فوجو چې هغې وکتل ملګرو ته یې لکه دي لکه چې تازه دم نور فوج راغلي ځکه دا مخونه چې دا مونږ ته اوس ښکاري دا خو دا درې څلور ورځې نو دا لکه چې نوي دي خو د وروستني مخکې تللی او دې کې هغه د غونډۍ والا فوجو تورې اوچتې کړې او را روان دي چغې وي الله اکبر الله اکبر راورسېدو دله ملګري دله راورسېدل دشمن وي هغه نور هم وله رالل مونږ نه وي چې دوی د شپې کومک راغلی دی او دا د نور هم رالل بس هغې سره یې خپې وښوېدلې درېو لکو فوج ته شکست بلو شو مسلمان میدان وکټه او پخوانو امتونو کې دا جهزم و چې یو سړی یو غر کې ناست وي او د الله عبادت کوي رحمانیت دی رب العالمین ورسره احسان وکړو الله ورسره مدد وکړو او د ډوډۍ بندوبست یې وله وکړو خیر روایاتو کې لږ اختلاف شته واقعاتو کې هلته وله خدای د اوبو یو چینه پیدا کړه د هغې نه اوبه څښلې او یو مرغۍ به وله یو ډوډۍ راوړه او ده ته به یې غورځوله ده به هغه اوبه څښلې ډوډۍ به یې خوړه او د الله عبادت به یې کوو څوک وایي چې یو زنانه الله مقرر کړې وه ابه راته ډوډۍ به یې وله راوړه یو ورځ هغه مرغۍ یا هغه زنانه رانله بس دی چې مازدیګرې شو ماښامې شو نو خېټې چنګار شروع کړل وایي پاکه نن خو ما له ډوډۍ راونه رسېده دا به څه کي وږیم نو د غر د سر نه راکوش نو چې څنګه کوز هغې ویې ډېره ښه ده په مسافرو د خلکو له خفه کېږي هغې ور یو څو ټوکړې ډوډۍ ورکړه د ډوډۍ ورکړه او دې څنګه را روان کړه د هغه د کوڅې سپی هم د هغه مالک ورپسې شو چې ورپسې شو نو سپی چې قلاری نو بس نوړی ورته غورځوه نو ده ورته یو نوړی ور وغورځوله چې ده د دې به په نوړی شو زه به د سپی وباسمه چې نوړی ور وغورځو سپي هغه وخوړه بیا ورپسې شو نو د بله نوړی ور وغورځولو نو چې سپي هغه وخوړه نو بیا ترې په منډه بیا ورپسې شو نو د بله ور وغورځولو چې زه سپي به په دې نوړی شي زه به د سپی وباسم هغه سپي به نوړی خوړه او د پسې به کېده اخره کې یو نوړی پاتې شوه نو دا سړي ورته یاد ته ډېر بې حیا سپی ډېر بې حیا سپی ظالمه خو چې ستا مالک کومه ډوډۍ راکړې وه نو ادې رانه ټوله واغېسته نو یو نوړی پاتې شو نو بې حیا دې نوړی ته خو مې پرېږده که نه دا خو ما ستا د مالک نه غلا نه ده کړې په خپله یې راکړې ده او د بل چا نه مې نه ده راغېستې دا کوڅې د والاره مې راواغېسته چې د چا دروازې ته ته پروت وې ډېر بې حیا دا سپی ورته وي زه بې حیا یم که ته بې حیا بې حیا خو ته وي زه د دې مالک سپی یم او د کور مخکې ناست یم او ما شري او بیا وله راځم نظم ته او 3 او 4 ورځې ډوډۍ رانیتي او څوکۍ هم ده کوم د بل چا نه کوي 3 او 4 ورځې را باندې نارې تیل چې خو دا در نه پرېږدم دلته پروت یم او نن تا ته نوړی ډوډۍ میلو نه شوه نو راکوز شوې او د چا کور له راکوز شوې ډوډۍ خدای در نه کړه او د خدای د دشمن د هندي د کور نه ډوډۍ واغېسته نو بې حیا ته که بې خیا ته ځان ټینګ که ځان کلک که مسلمانه ځان کلک که خدای ته پروت نو خدای نه اوس غواړه نو د خدای دشمن له رالي هغه نه دي ته بې حیا که زه بې حیا
دا روغ صحت وګوره، بچي ته دې وګوره، مال ته دې وګوره، ځوانۍ ته دې وګوره، او بیا د ټولو نه وروستو ایمان ته دې وګوره. څومره ښکلی ایمان خدای درکړ، او څومره ښکلی پیغمبر، او څومره ښکلی کتاب د قرآن په شکل کې خدای پاک موږ له راکړه. نو موږ خوشحاله یو چې کله بچی پیدا شي که نه، او شکر 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 خدایه صدمو لګي بعضې خلک د شکر یې نه. او په ژوند کې که ته مونځ نه کړې نو جومات ته وخېږي یو 2 رکعاته مونځ په منډې وکړي، زه خو بیا مونځ خو شو که نه. او یا چې ته په لاره را روان یو، چې ته یو په 100 روپۍ ومونځ کې نو ښکلي کړي راوچته کړي، خوشحاله شي ورته ښځې نو یا ښځې 100 روپۍ مې هغه هم د غلا وي. د غلا ځکه چې شي ومونې نو په کار دار چې اواز وکړي، نو چې 100 روپۍ پرتې وي نو زر پې خپه کېږي. دا یو قوم وګوري بل قوم وګوري، نو چې څوک نه وي نو غلې غوندې راوچتې کړي. نو چې کو یو 100 روپۍ مې مونځ ته چې که دا چی بیا داسې چې 100 روپۍ مې مونځ ته که چی وي که 3 چغې مې ووالې لکه دا چغه ده هغه استاد یې هم ونرېده، هم د غلا روپۍ چې کور ته ننوځي نو بیا مثالې ته وایي او شکر الحمد. یعنې خدای پاک دقه وخت یې خدای یاد دی اوس. او یا کې تکلیف ته باندې راشي، د شپې را باندې تکلیف راشي نو بیا کا ته چغې وایي خدایه ای خدای ما جوړ کړي، ای خدای ما جوړ کړي. نو ښځه ورته ویله 2 رکعاته خو هله شه بل وټره 2 رکعاته به وکړم ډېر زوی دړ مې دی. او ښځه هم نفلونه کوي 2 رکعاته، مور هم ولې 2 رکعاته نفل کوي، او پلار هم ولې 2 رکعاته نفل کوي. زوی پلار له نه کوي ښه، که په پلار دغه شي که نه، او دې زوی ته وایي چې بچې یو 2 رکعاته نفل وکړه، بابا ستا نه پاسمه تا له لاس پې چاپي کړم او که 2 رکعاته وکړه. زه نه کوي دې زمانه کې ښه نیکان بچیم شکر دی شته، خو اکثریت د مور پلار احترام نه کوي او پلار کوي. دا یو وخت خدای یادي. خو چې کله دې په خواهشاتو سر شو، د بنګلو شو، د موټرو شو، د یو 2 نوکرانو شو، او د یو پوټېله غوندې داسې مالدار ګوتې غوندې شو، زما قسم په خدای چې بیا ته خدای هم یېري، رسول هم ته یېري، قرآن هم ته یېري. بیا ښه دی. که څوک امریکې ته ځي نو دا چاته ونه وایي چې دا غریب له ولې نه ورکوي، ولې ورته پته چې دی ګټې له روان دی، ګټې له روان دی. نو حج ته چې ځي نو هم ګټې له روان دی که نه، مادي ګټه ده هغه د خدای په نس ګټه ده. دوبۍ ته دي چا چاته وایي چې ولې دی دا پیسې غریب له ورکړه، رښتیا ووایه چا ویلي دي اوسه پورې نه. کراچۍ ته ځي، سیل له ځي، سپاټ له ځي، امریکې ته ځي، مزدورۍ له ځي، لندن ته ځي، استرالیا ته ځي، فرانس ته ځي، اوسه پورې چا ووایي چې ولې ځي دا پیسې بلا دا لکونه غریب له ولې نه ورکوې؟ نه، ولې ورته نه وایي؟ ځکه چې ورته پته وي چې دا ځي او هلته پې پیسه ګټي، نو چې دا حج او عمرې له ځي نو دا پیسه ګټي، دې پې خدای ګټي، دې پې رسول ګټي، دې پې خیرت ګټي. هلته چې عمرې رسول دي غریب له ولې نه ورکوې؟ نو هغه چې ته غریب هلکه ته نه دې ته یې ورکړه که نه، تا نه چا زده کړم ته ته ورکوې غریب. ځکه نه زه خو عمرې له ځم، زه حج له ځم، زه پیسې هلته لګوم، او ته نه ځې نو چې ما ته چل ښې نو ته جیب نه راوباسه، ته خو مالدار یې. دا 3-4 لکه روپۍ چې زه هلته لګوم ته دلته ولګوه په غریب، نو ما ته به پته ولګي چې دی کې خو ډېر لوی خوند دی، نو زه هم بیا ولګوم. پرون چې د زوی واده او په هغې یې 10 لکه روپۍ لګولې، په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه، نو غریب ته یې ولې نه ورکوله؟ یې عمرې او حج کولې ټوکې کوي. دا زموږ سوچ. دا مدرسې مله ټول پکې دهشتګرد پیدا کړي. اوهو کوم انسان چې د مدرسې نه ووت او حافظ د قرآن دی، نو قرآن ته یې دهشتګردي وویله او حافظ ته یې دهشتګرد وویل. او چې کوم د حدیث استاذ ته جوړېږي او مفتي ته جوړېږي نو دې ته یې دهشتګرد وویل. تبه یې دې وکړله، ایمان نه خلاص شوې. د قرآن زده کوونکي د دهشتګرد دی، د حدیثو زده کوونکي د دهشتګرد دی. دا مدرسې د دهشتګردۍ سنټرې سنټرې جو قرآن ښودلي کېږي، یو حدیث ښودلي کېږي، نو قرآن او حدیث ته دهشتګردي وي. دا د کفر خبره نه ده. دا ګیره ملایې قمقلو خلکو ګیرې دي. الله، نو د پیغمبرانو ګیرې دي، نو پیغمبرانو ته دې څه ووایي؟ قمقل. د صحابو ګیرې دي، نو صحابو ته دې څه ووایي؟ قمقل. نو ته مؤمن ایمان د کوم نه شو؟ اوس کو غواړي 3-4 بچي دې غونډې درته راپرځوي، ته څه کولی شي؟ د خدای اوس دې حیا دي، ته څه کولی شي؟ نو مهرباني وکړو
د خدای مقابله به نه کوو، د خدای دشمني به نه کوو. ته نشي پورته کېدی. ته که ډېر هم اوچت شې خو د خدای نه سر بار نشي ایستی. ته که ډېر هم زلمی شوې قسم په خدای که د الله په مقابله کې د ماشي برابر حیثیت هم ته نه لرې. زمري یا یو بې در باندې بندي کړي باران یې بند کړی دی که نه څوک خو دي نه کوم باران ځه. ما تا بوله چې د باران لپاره دوا وکړه. ما یې ګوره جي دوه خبرې دوا د موږ دی کوو خدای نه به سوال کوو کېدای شي خدای وکړي باران. استسقا مونږ دی بلکل پکار دی خو د ټولو نه بنیادي څیز دا دی چې د کوم څیز د وجې نه باران بند دی هغه څیز نه توبه وکړل پکار دی. باران د سره وجې بند دی هغې نه توبه وکړل پکار دی. لکه مثلا دلته کې ستا د ګټر لښتې دی او تا ته یو سړي وي چې دا ګټر نه د اوبو وباسه نو خو هغه چې کوم ګن لاند کې پروت دی هغه پیپ بند دی ابه کولاوین والا به اوبو دی پیپ تی نه کولاو کړی بند قطن نو دی. سړي زما بلب نه بلیږي بجلي خو شته نو چې تر څو د کنیکشن کم تار کټ شوی دی د هغې علاج دې نه کړي نو د دنیا بلفونه لږ بجلي به نه راځي. کم څیز د وجې نه چې باران بند دی هغه څیز باندې غور وکړه هغې نه توبه وباسه نو باران به وشي. که هغې نه توبه نه وباسې نه کېږي باران. څه شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم قوم چې فحاشي جوړه شي فحاشي نو دوه کاره به کوم یا به بارانونه کوم خو باران به د رحم ني ابره د قوم د تبې وي د سیلابونو وی روباسي او بس به ناستي ډیوټي والا د ډیوټو نه ووتل ټول ورځ موبایلو ته ناستي. افسر صاحب د خپل کار وتلی ټول ورځ موبایل دی ټچ او لګیا دی او که یو دکان ته ورځي دکاندار نه سودا کې او د ګاکني نو ته به 15 منټه ولاړی چې ودرېږه هغه لا ولغه موبایل کې هغه خپل سی برابر کړي د نه پک به تاله تلېږه دا مولیان پیختا طالبان پیختا صوفیان پیختا شیخان پیختا زمیندار سره دغه شي مالک سره دا شي سکول کالج کې دا شي ډرایور سره دغه شي خرې والا سره دغه شي پسورلو سره دغه څیزونه څه پې ګوري بیت الله ته نه ګوري. چې څه خبرې یاره کې به توی دنیا سره دی ټولې دنیا به کافر کړي ته به کفر کوې ته به خپل ځان پړې زه به ځان بچ کو خدای دې پکې خیر واچوي. یاد وساتئ زما وروڼو ګورې که دا باران دغسې بند پاتې شو په دې فضا کې الودګي پیدا شوه دومره خطرناک جراثیم چې هغې نه وبا جوړېږي بیا والله کې چندله بیا درشي. ما تا بل ورځ طالبانو چیتلا که د یوې علاقې متعلق هلته وي د خناق بیماري لګېدلې ده او په یو څو ورځې کې 8 شپېته ماشومان مړه شو. ته وباره ته ونه ګورو د طاعون خدا خو خدای باران وکړي نو په دې فضا کې چې څومره دا ګندونه جراثیم دي دا ځمکې له راشي ځمکې سره لو شي او خبره خلاصه کړو. دا اسونه مو خیاران په دې میلو کې پخوا مو ماشومانو مونږ به تللې میلو ته نو هلته به میله کې هغه سړي اس ګډاو هغه اس به لګیا و ټوپونه به یې وال د بیزو ته چل نه خولی الرګي په اوږه باندې دا ملنګان په دې لارو کې څوک ګرځي الرګي یې په لاس باندې په اوږه باندې قودي ځان نه کله یو شی جوړوي کله بل شی جوړوي. حیواناتو ته بعضې خلک چلونه ښیي اس نصاب لري او ښه ونډه به مې ورکوله او ښه ملګي ته ګیا به مې ورکوله دې دپاره چې زه به د نبي علیه السلام په مرګتیا کې په دې جهاد کو و یو میدان ته لاړم جهادي میدان ته مضبوط جهاد مې وکړه ښه کلک جهاد مې وکړه زخمي شم خو ډېر ستړی شم بس دوی ما دا خپل اس واپس کاو چې غالطه کېږم او ستړی نورو زخمونه مې نورمال اجازت نه راکوي وینې م رانه روانې دي. قسم په خدای که اس زما خبره منله اس به دشمن په دې میاس کې تاو راته او چې څومره زخمونه په ما جوړ اقمره د هغې نه زیات زخمونه په دې اس ته پاسه جوړ دا وروڼو ډېر عجیبه دور دی ګوره ډېر خیال ساتئ غلط مجلس نه ځان ساتئ غلط مجلس بعضې غلط مجلس یو ګنده خلک پکې ناست دي هغوی لګوي هغوی د بېدینۍ خبرې کوي او ته ورسره ناست دی هغه هم خاندي او ته هم خاندې ما ته بله یو سړي خبره کوله یو چا حکایت یې کو وي هغه لګیا و وی چې یاره وره بس منځونه او دسونه نور مه کوې ښه ضرورت یې نشته هلکه ولې پلار مې مړ و
نو ما په خوب کې ولیده نو ما ته وایي چې جنت په دروازه ناست یم زما پکې ځای نشته نو تاسو سره راځئ جنت ډک دی الله اکبر ما وی انا لله و انا الیه راجعون د خدای جنت ډکېدل د قرآن دشمني خدای وی یو ادنا مسلمان له به دونه جنت ورکوم ادنا مسلمان لا عرضها كعرض السماوات والارض چې د هغې به د اسمان نه د ځمکې عمره چې څومره فاصله ده دومره به یې پلنوالي اوږدوالي به یې څومره داسې خبرې د خولې نه خلک وباس ګډې وړې د خولې نه وباس نه پوهېږي د خدای قانون پورې ټوکې کول د خدای نظام پورې ټوکې کول د الله د قرآن پورې ټوکې کول د الله پیغمبر پورې د هغه تعلیماتو پورې ټوکې کول هغې پورې خنداګانې کول او بالخصوص دا په دې ودونو مدونو کې چې دا خلک راغونډ شي که نه یو کس راولي هغه ورته ټوکو ټقالو خبرې کې دي ورته خاندي الله خو دې بیا ګډې وړې وباسي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولې تر مرګه پورې په ایمان کلک اوسېږئ ډېر خلک یې ږیره پرېږدي بل ودې خرې دي استقامت نشته ډېر خلک یې مونځ به شروع کړي بل ودې مکمل چورلټ یې پرېږدي استقامت نشته ډېر خلک یې او هغې به مدرسه کې داخله هم والي یو کار سبق وي بل ودې پرېږدي استقامت نشته ډېر خلک یې وظایف هم والي استقامت نشته بل ودې پرېږدي نشم ویلی نه نه دا به نه کې ځمکه چې وکرې نو ته هغه د فصل د رسېدو پورې ورسره خواری کوې که نه کې چې ته هم خو چا دا ونه کړ چې ته خو میونستو به بیا خیر وکړاس نه نه هغې له ځي ګورم ورته کوي په نور کې هم ځي په شپې هم ځي اوبه خورله ګورماران هم ونه بوځي مانجې هم کوي ښابوټې هم ترې وباسي دارو درمل هم پرې کوي او چې ښې ووري بیا او فصل کور ته راوړي او بوس او ټانټې سنبال کړي نو هله دمه کېږي دا خو د شرم خبره ده جامې خو د ښځو پلیتېږي د سړو خو نه پلیتېږي یاره جي بس دا ماښام به وکړم قضا به وکړم تا ته پته شته چې یو مونځ د قضا که څومره ګناه ده چې مونځ دې وکړه خو د خپل وخت نه وروسته دې وکړه قضا دې وکړه نو حدیث کې راځي یو اوږد حدیث دی خو زه به درته مختصر مفهوم ویم نو رب العالمین به دله 80 کاله یو غوټه په دقې درکوي ایمان نیک عمل او د پیغمبر مبارک سنت دا به کلک نیسو او کوشش به کوو چې دا مونږ ځان سره جنت ته بوځو مونږ یې ځان سره جنت ته بوځو او دور ګډوډ دی هغه خلک چې کوم خراب خلک دی هغه خلک چې هغه د دین د مسخرو والا خلک دی د هغې د مجلس ځان ساته که ستا نږدې دوست ولې هم نه دی ډېرې خفه شي د سره ستا تعلق هم ختم شي خو چې خدای خفه نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی چې اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي اوه کسان هغه سخته ورځ چې په کومه ورځ به پښتانه وي نور نیزه ور شي او ګرمي به زیات او یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه چې د پلار او ورور او مور او ښځې نه به یو بل تښتي به دې به د الله د عرش د سوري لاندې به یخ هواګانې به لګي دا مرتبه به خدای ورکوي څوک دی هغه دوه کسان تحابا فی الله چې د خدای د رضا دپاره یو بل سره مینه د الله دپاره مینه کوي خدای دپاره هغې کې به دویمه نه راځي بیا او د دنیا دپاره مه کوي د دنیا په لالچ او که لالچ و مینه به کوي او که لالچ تو مینه به ني او که یو ملګری د دنیا دپاره ته ورسره مینه کوې او دی د خدای او د رسول دشمن دی او دی ګډې وډې وایي بس تعلق ورسره پرېږده په دې د خدای نه نیسي په دې د خدای خوشحالېږي تعلق پیدا ختم بعضې خلک مونږ نه تپوس کوي یا څوک ورسره زما دوست دی خو داسې ګډې وډې خبرې کوي بس تعلق پرېږده خفه دوست د خدای لپاره نیسه تعلق پرېږده ډېرې خفه شي خفه دې شي خو چې خدای خفه نه شي نو کښېنه ورسره که اصلاح کولی شي ورسره دې لپاره تعلق ساتي چې د اصلاح وکړم د ورته د دین خبرې وکړم او لږ یې خدای ته راواړم دین طرف ته بیا ښه خبره ده خو که تا ګډ وډی بیا دې ساته ځان بعضې به ته ټیک کړي بعضې به تا خراب کړي نو رمارونو د ما د خبرې مقصد سو چې موږ په خپل ایمان باندې او پر خپل دین او پر خپل شریعت باندې تر مرګه پورې ځان پابند وساتو ولې اخیری حدیث درته ویم
په ترمذي شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار ته وشي چې د جنت په ځای دوزخ ته پرېوځي او ډېر کله د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش فاصله داسې کار ته وشي چې د دوزخ په ځای د جنت ته لاړ شي نو هسې نه زموږ د فاصلې څه پته لګي زموږ څونه عمر دی نو هسې نه چې داسې کار رانه آخر وخت کې وشي چې د همیشه دوزخ هم ځای مې شي برباد نه شو ګورې که داسې خبره د خولې نه وته چې ته پې کافر شوې نو همیشه دپاره یې دوزخ ځای شو بیا د یو ورځې سودا نه نه د 2 ورځو نه د 3 ورځو سودا را نو الله دې په ایمان باندې مستقیم او مستحکم وساتي دعا وکړې رب العالمین زموږ ایمان مضبوط کې زموږ ایمان کلک کې الله تا په موږ ډېر لوی فضل او کرم کړی چې موږ د ایمان را کړی د ایمان نعمت دې را کړی روغ صحت دراز عمر او خدای بچي او هر قسمه نعمتونه دې را کړي دي خدایا موږ له دې نعمتونو د شکرې طاقت